بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ذکر نقل کوي. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم سړی د سحرې او د ماښامې سلزل دا الفاظ وایي چې سبحان الله وبحمده سلزل وایي، سحرې سلزل وایي، ماښامې سلزل وایي. رسول الله علیه السلام فرمایل چې لم یأت احد نرازی یو تن یوم القیامت د قیامت په ورځ به بے افضله چې هغه ډېر بهترین یې مما د هغه چا نه جاء به چې هغه د ځان سره دا الفاظ ویلي او راغلی، الا احد سوا د هغې کس نه قال مثل ما قال چې هغه هم دقه الفاظ ویلي کوم چې ده ویلي، او زاده یې پسې نور هم اضافه ویلي. په دې وجه باندې په کار ده چې موږ او تاسو سحر ټیم د خپل تسبیحاتو کې د سبحان الله وبحمده دا الفاظ چې دي د خپل ذکر کې شامل کو او کم از کم سلزلو ته ورسو. یو موقع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله یو سړی راغی او پیغمبر علیه السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لړم و چې چلم، نن شپه لړم چې چلم. پیغمبر علیه السلام ورته وی ولې ته چې وده کېدې نو تا دا الفاظ نه ویلي، که تا ویلي وې نو اوس به تا لړم نه شوې چې چلې، یعنې ضرر به ته چا نه شوې رسولی. هغه دا چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. نو په کار ده چې د سحر په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې په خپل ذکر کې دا الفاظ هم شامل کړو، کم از کم 3 ځلې ووایو چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. نو لم تضرک، نو پیغمبر علیه السلام ورته د لړم درته غږ هم نشو کولی. او بیا هم دی ابو هریره وفرمایل رضی الله عنه چې کله د سحر را پاسې نو د الله سره د خپلې وعدې سره دوباره تجدید وکوایه، اللهم بک اصبحنا وبک امسینا، یا الله ستا نوم مې واخیستو، سحر مې کو، ماښام مې کو، وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. او چې کله ماښام شي وایه اللهم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اللهم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. دا اقرارنامه د الله سره وکړه. جزاک الله.